أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله وأن تقولوا ما لا تفعلون. دا سورة صف دویم او دریم آیات الله ای مومنانو ولې هغه خبره کوي چې په هغه باندې تاسو عمل نه کوئ. د الله فنیز دا ډېره بده او خبره ده چې په خوله باندې یو خبره کوي او په هغه باندې عمل نه کوي. یعنی الله ته هغه خبره ډېره ناخوښه ده چې په خوله خو وایي لیکن په عمل هغه نه ثابتوي. لکه د نن سبا موجوده خلک هغه په خوله باندې د الله سره وعده وکړي چې لا اله الا الله وایي. نن پر دې خبر ته کوم چې موږ ته د اودس کوو د څه دپاره کوو. 5 ټیمه اعلان کیږي او د مسجد څخه یا موږ په دې پوه او که نه پوه اودس چې دې وکړي هر دام درې واره مینځې په دې کې ته د هغه ربه سره وعده کوې چې یا ربه چې کوم امر تا ماته کړی په هغه به زه عمل کوم. یعنی دا زما ټوله بدن به ستا او د رضا دپاره په هغه او کارو کې لګوم کوم چې ما د تا سره وعده وکړه. وعده دا تا کړې ده چې یعنی چې کومه خبره الله چې ته کوې په هغه به عمل کوې. او د منافق رقم نه که چې په خوله باندې وایې عمل نه پکې. لکه نن سبا زموږ ته ملایان دي، پیران دي، اغاخیل دي او مسلمانان دي په خوله باندې وایي چې اودس دې وکړي ته داسې پاک شولې لکه ستا د کور مخ ته یو نهر بهیږي او 5 ټیمه ته پر دا باندې لمبېږي نو ستا پر بدن باندې هغه پاتې کېږي قانون. اوس اذان وارو د اذان معنا د اعلان په دې کې هغه کوم مؤذن چې دی چې اذان کوي ته به د هغه جواب ورکوې. هغه 6 واره په د اذان کې وایي چې الله اکبر الله اکبر. تم 6 واره د ده سره دا وایي چې الله اکبر الله اکبر. یعنی الله لوی دی د الله و حلال و حرامو ته به غاړه ږدم. کوم چې د الله راستول سوی کتاب دی هغه به زه زده کوم په هغه به زه عمل کوم. زه به د ځانه څخه خبرې نه کوم او دس د دې لپاره دی چې تا د رب سره وعده وکړه چې زه به ټوله دغه اندامونه چې ما ومینځل 3 واره دا به زه ستا د رضا لپاره یا الله ستا دپاره لګوم. خو 6 واره ته دا وویل چې الله اکبر. ملا صاحب هم وویل نو په دې کې دا معلومه شوله چې دورې منډه وایې هم د الله باچې ده، که شاته منډه وایې هم د الله باچې ده، که راسته طرف ته ځغلې هم د الله باچې ده، که دورې ځغلې هم د الله باچې ده، که په مځکه ننوځې هم د الله باچې ده، که بالا ځې هم د الله باچې ده. شیطان وویل چې یا ربه زه به ستا دغه بندګان ګمراه کوم او د مخ د خوا به ورځم، د شا د طرف به ورځم، د راسته طرف د کیڼ دغه 2 ځایه نه کو یاد چې د دې مځکې د خوا هم د راځم د بالا د به الله له طرفه الله پاک روح راستولی ده او د الله کتاب راغلی دی قرآن. د دې مځکې څخه الله پاک انبیا پیدا کړي دي، انسانان یې پیدا کړي دي. نو دلته 6 واره تا ورشه الله اکبر. الله لوی دی. د الله چې لوی سو نو د ملایان پیران اغاخیل ټول کوشني سو د هغو خبرې ته بیا اعتبار نشته. یو د رب و خبرې ته اعتبار چې هغه د الله کتاب دی. ذلک الکتاب دی لا ریب په دې کې بیا شک نشته. بیا وایي اشهد ان لا اله الا الله. بیا ته دا ګواهي ورکړې چې یا الله
زه ګواهي ورکوم پر دې خبره باندې چې ستا نه ما سوا بل د عبادت لایق نشته. کوم چې ستا راستول سوی دین دی په هغه به زه عمل کوم، یا الله کوم چې ستا راستول سوی او نبي دی د هغه پر لار به ځم. دواړه ته دا ګواهي ورکړه او دویم وار بیا وایه او دریم وار چې اشهد ان محمد رسول الله، یعنی زه ګواهي ورکړم پر دې باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله راستول سوی پیغمبر دی او رسول دی. هغه چې کوم حکم وکړي، هغه چې حکم کې د الله د کتاب خلاف خبره نه کوي. نن سبا په دغه سیای او سته کې په بخاري او مسلم په دې کې داسې اقوال شته چې د الله کتاب باندې او ردوي. نو هغه ټول کتابونه د الله پر کتاب پیښه تا دا ګواهي ورکړه چې یا الله زه ګواهي ورکوم چې محمد صلی الله علیه وسلم یا الله ستا راستول سوی او رسول دی، یا الله زه به د هغه پر لار ځم. بیا وایي حی علی الصلاه، هغه ملا درته وایي چې راسه، هغه مؤذن چې راسه د لمانځه طرف ته چې هغه مسجد دی. ته دلته وایي چې ولا حول ولا قوة الا بالله، یا الله پر نیک عمل پر بد عمل باندې توفیق نشته مګر ستا له طرف. یا الله ما ته هغه توفیق راکړي چې ستا راستول سوی دین دی، ستا او نازل سوي د کتاب کې چې کومې او خبرې یا الله هغه باندې زه عمل وکړم. په هغه کې دا وایي چې تا ویل التحیات لله والصلوات وطیبه، یا الله ځان مال به ستا دپاره لګوم. او داسې کې دې وویل چې ټول بدن به لګوم. او دلته یوه خبره پسې زیات شو چې والطیبات پاک مال به یا الله ستا دپاره لګوم. او په الله په کتاب کې هم راغلی دي چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله ما د هر انسان سره چې هغه مؤمن مسلمان زما ځان او مال اخذ په عوض کې د جنت. نو چې رب کائنات د موږ ځان مال واخذ په عوض کې د جنت، نو دغه ځان د موږ سره امانت دی. دا ټول بدن به په هغه لار کې لګوو چې هغه د الله خوښ وي، په هغه کارو کې به نه لګو چې د الله ناخوښ وي. دا لمونځ به موږ کوو، دا به پر موږ لعنت وایي. ولې وایي چې موږ په پوه نه یو د الله سره وعده مې کړې ده، په وعده باندې ځان نه پوه کوو. قرآن وایو په پوهېږو نه، دا پر موږ باندې لعنت وایي. هغه اغلا مه کوه، سود مه کوه، پیمنټ مه کوه، شرک مه کوه، کفر مه کوه او منافقت مه کوه، او د دین اسلام بېزتي مه کوه، د مور و پلار بېزتي مه کوه، د همسایګانو د خویندو د دې ټول حق ورکړه چې کوم حقوق یې دي هغه موږ نه ورکړو. نو دا قرآن پر موږ باندې برته لعنت وایي. نو تا وعده وکړه چې یا الله چې کوم خیر و شر ته رسول هغه خیر به کوم چې هغه لار د اسلام، شر به نه کوم چې کفر شرک او منافقت به نه کوم. یا الله بیا وایي حی علی الفلاح، راس او د کامیابۍ طرف. او کامیابي دا ده چې الله ستا ځان و مال اخیست په عوض کې د جنت. اوس دا د الله احسان دی. فلاح وایي او کامیابي ته، او فلاح وایي او بزګر ته. یو غنم کښېږدي 2 وږي وکي په وکي او سلسل وږي 12 وږي وکي، یعنې 1200. دا رقم رب وایي چې ستا هر عمل یو په لسه په سله په وسه او څومره قدر اخلاص هغه کې شته. نو خبره په دا درته وکړه چې اذان باید چې موږ زده کړو، او د رب سره هغه وعده چې موږ کړی په هغه باندې باید چې موږ عمل وکړو. الله ولې خبره کوي چې په هغه عمل نه کوي؟ اوس موږ اکثره زیات کر که افغانستان که پاکستان دی لمونځونه کوي، مازې هغه عادت پر ځای کوي، سر کښته پورته کړي، نه د الله اکبر په معنا پوه دي. دا لمونځګر د الله اکبر څخه شروع شو تر السلام علیکم رحمت الله. بیا د لمانځه بعد کې چې کوم اذکار یې په هغه نه پوهېږي، بیا په آخر کې وایي لا اله الا الله وایي چې یا الله ستا نه ماشاء بل د عبادت لایق نشته، بل معبود نشته. یا الله بل هغه داسې ذات نشته چې هغه د هغه سره موږ وعده کړې وي، هغه د موږ څخه ځان و مال اخلي په عوض کې جنت. یا الله هغه ته اوس هر ملا ته وایي 2 لکه در کوم، ته په اذان کې ووایه چې محمد رسول الله، په آخر کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله. دوی نه وایي، ولې دا د الله د حکم خلاف دی. دلته هغه ملا صاحب د لمانځه بعد لاسونه پورته کړي او دعاګانې کوي، دا په اسلام کې نشته.
او د لمانځه به دا چې الله اکبر به وایي ور بیا به درې ور استغفر الله استغفر الله استغفر درې ور وایي یا الله ته لویې ما چې کوم بد عملي کړی د کفر شرک او منافقت مې کړی یا الله دغه مسجد سره چې ما بېوفایي کړې ده یا الله د دې مسجد ما انګور کښلي دي یا الله د دې مسجد ما بېزتي کړې ده یا الله د دې مسجد سره ما انګور کښلي دي ما منافقت کړی یا الله دا پر دې ما معاف کړه او که دی بیا هم ټینګې باندې نو دا بیا مسلمان نه دی بیا دا هندو دی که هغه محمد داود دی که ماشټر شریف دی که هغه محمد نور دی دا درې سره بیا هندوان دي بیا مسلمانان نه چې د الله د کور بېزتي کوي نو دلته دا لمونځ تا وکړې ته الله اکبر ووایه استغفر الله به درې ور یا الله بیا دا بد عملي نه کوم ستا د حکم خلاف نه کوم نو بیا به اللهم انت سلام به ووایه د اللهم انت سلام بیا ووایه بیا پر ګوتو باندې پر دا لاس باندې او درود دېرس واره سبحان الله درود دېرس واره الحمدلله او درود دېرس واره الله اکبر بیا به ورپسې ووایه او نن یې ورسو بیا به چې لا اله الا وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر بیا به اللهم لا مانع لما اعطيت لا موت لما منعت ولا ينفذ الجد منك الجد بیا به دا ووایه لیکن زموږ خلک او که ملایان دي که پیران دي که خانان دي که ملکان دي د الله د قرآن لیرې دي د نبي پر لار نه دي په اذان کې وویل چې زه ګواهي ورکوم پر دې خبره باندې چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله استازی دی پیغمبر دی او رسول دی زه به د هغه پر لار ځم ای بې ایمانه ملا ای بې ایمانه پیره تا دا لمونځ کې څه وویل تا په اذان کې څه وویل ته خلک ګمراه کوې خلک بېدینه کوې کفر پور شی تعویذونه دي دا د الله د قرآن خلاف خبره ده او د دین اسلام خلاف چاشتونه دي په هېڅ حدیث کې نشته ته پلانی آیات ولیکه په غاړه په هېڅ آیات کې نشته چې پلانی آیات ولیکه په غاړه که یا غواچړم دا ټوله شرکیات دي دا د الله د دین خلاف تا الله اکبر بیا پر لمانځه کې چې الله اکبر یا الله ټوله مې شاته کړل که امامان دي که بزرګان دي که مور پلار ټول یا الله تا ته مخکې ستا دین ته غاړه ایږدم ایاک نعبد و ایاک نستعین یا الله ستا بندګي به کوم او د تا څخه به مدد غواړم مدد غوښتل د الله قرآن دی او د نبي سنت دی د دې څخه هاټ کر بله لار نشته زما ورونو الله وویل یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو لما تقولون ولې هغه خبره کوې ما لا تفعلوا چې هغه ته نه کوې خبره کوي خو عمل نه پکوي منافقه بېدینه کافره مشرکه کبر مقتا عند الله ډېره ناخوښه خبره ده د الله په نیز ان تقولو چې تاسو وینا کوئ خبرې کوئ وعدې کوئ د الله سره ما لا تفعلون چې هغه تاسو نه کوئ دلته ته وایي اهدنا الصراط المستقیم یا الله ماته سمه لار راوښیه یا الله ما پر سمه لار روان کړه الله ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الله ته پنځه وخته خاص یا الله ما ته سمه لار راوښیه الله دا کتاب زده که په معنا ځان په پوه که ته په ګرد قرآن کې یو آیت زده کړی دغه چې قرآن ویل ثواب نه دی دا تا د الله د دین رابندوي چې ته د الله په حلالو په حرامو نه پوهې الله کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون دا ډېره ناخوښه خبره ده چې لمونځ کوې په پوه نه یې اذان کوې په پوه نه یې ای بېدینه ملا نو ته وایې اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین یا الله لار د هغه خلکو رانصیب کې چې پر هغه ستا انعام شوی دی الله وایي نو څه وکړه من النبیین والصدیقین والشهداء الله د دغه انبیا ډله شته غواړي بیا دا قرآن زده که دا اسلام واخه په لاس کې بیا ته وایي یا الله ما وساتې د هغه لارې چې پر هغه ستا غضب شوی دی او هغه دي ګمراهان ستا د لارې اوښتي هغه دا د نن سبا اکثره ملایان دي پیران دي بزرګان دي هغه اخیل دي دغه ملنګیان زیارتو الله دا ټوله د الله د دین خلاف کارونه دي د الله د دین څخه اټکر دي دا د الله د دین څخه اوښتي خلک دي نو زما ورونو
باید چې موږ ته هغه وکړو چې دا کوم لمونځ کو دا په دې ځان پوه کړو هر څوک په هغه ځان پوه کړو. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.